دا دوه چارې وګوره دا زما په کور کې بله شپه را پرېوتې دي دا ستا ایمان دی که دې باندې موږ څوک لګېدلي وی دلته سیلاب راغلی خلک د لوږې نه مړه کېږي و بې غیرته ته دلته ډزې کوې او جي خیر دی معافي که او جي خیر دی بس چې چا کې مړی کړی هغې نه مه معافي وغواړي معافي نه په همدغه ځای کې یو لس ډزه وله ورته چې زه هم دنه اوس معافي وغواړم اسان کار دی معافي وغواړه مړی دی مړ کړی اوس یې په معافۍ ځان خلاصې ولې ډزې کوې ما او تا خو کرکټ ته فرض مونځ پرېږدو او ته وایې زه عشق رسول یم ما او تا صرف د غونډس کې ویشتلو دپاره فرض مونځ پرېږدې ته به هم وایې زه عشق رسول یم دا خو ستا ایمان دی چې پردي کافر باندې خوشحالېږي خو که مسلمان میچ وګټي پې خفه کېږي دا ستا ایمان دی دا ستا عشق رسول دی دا ستا د قرآن سره مینه ده دا ستا د حدیث سره مینه ده الله فرمایي چې دغه کافر دا ستاسو دشمن دی او ته وایې نه دا زما دوست دی او زما ملګری چې د مسلمان نه کافر میچ وګټي ډزې کوې دلته سیلاب راغلی خلک د لوږې نه مړه کېږي و بې غیرته ته دلته ډزې کوې دغه 500,000 روپۍ چې په ډزو خرابې دا هلته ورړه متاثرونو ته یې ورکه یو کور خو په بیاباد شي که نه تا داسې کابل فتح که تا داسې کشمیر فتح که تا داسې د امریکې سره په برمه کې جهاد وکړه تا داسې د کافرو د اسرائیلو سره په فلسطین کې جهاد وکړه چې دلته په لالیباغ کې ډزې کوې دا ستا غیرت دی دا ستا ایمان دی او دعوه د څه کې میں پکا مسلمان ہوں ستا د پکا مسلمان تپو بیگا خو ما ته پته ولګېده که نه چې په کافر خوشحالېږي په مسلمان خفه کېږي جهاد ته مونږ ځو مونږ خو جهاد دلته په لالیباغ کې کوو ډز 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 که د چا کرور واران شي او که تاڼه کې ورشه په تاڼه کې ځای نشته ایسیچو د سهار نه تر ماسخوتنه پورې ډیپټي کوي ټولې ډزې شوي دي خلک لګېدلي بیا زما مشران هم ور روان وي په ضمانت یې راخلاصی پرېږده چې بېګا له پې لوبه وکړي دا پولیس چې هغه میچ بېګا د ده نه جوړ کړي د بل کور یې وران کړی بیا معافي که په غلطۍ شوې دا دې په قصدن کړې ده دا ستا ایمان دی دا ستا غیرت دی دا دوه چارې وګوره دا زما په کور کې بله شپه را پرېوتې دي دا ستا ایمان دی که دې باندې موږ څوک لګېدلي وی 5 وړه بچي مې دي بیا به ته راتلی مشر چې معافي که دا ستا غیرت دی دا ستا مسلماني ده